اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمال اسلام عزت مند مسلمانان رو ماہ رمضان شریف عظیم و قدرمند میاشت مبارک روانه ده. اخیرنې لس ورځې یعنی اخیرنې عشره مبارک شروع ده. حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمائی چې الله تبارک و تعالی د درې قسم خلق دعا نرد کی هغه الله تبارک و تعالی په در باندې قبليږي. په هغه درې قسم خلقو کې اولمبی نمبر روزدار، د روزدار دعا قبليږي چې روزدار په هر وخت کې د الله تبارک و تعالی نه سوال کی هغه دعا نرد کی یا قبليږي. دویم نمبر د عادل بادشاہ چې انصافدار بادشاہ وي او د عدل او د انصاف بادشاہي کړی وي داغه دعا قبليږي. دریم نمبر د مظلوم دعا، مظلوم چې د چا په حق له باندې دعا وکړي هغه دعا قبليږي هغه رد کیږي نه. حضور پاک صاحب الاولاق صلی الله علیه وسلم فرمایي د رمضان شریف د افطارې په وخت کې د روزمات په وخت کې لس لک کسان الله تبارک و تعالی بی حساب بخي د اور د جهنم نه آزادۍ او جنت ته داخلوي. او د جمعې مبارکې پشپه باندې داغي په دوچند باندې شل لک کسان الله تبارک و تعالی بخي او چې خوښ شي نه بی حساب هم بخل شي. ځکه د الله تبارک و تعالی رحمت دا پر رمضان کې سیوا ده د خپل رحمت صادر خور کړي. کم انسان چې پکې ځان بخل غواړي او ځان انغالول غواړي داغه د پاره فایده را ماہ رمضان شریف. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ډیره دعا مستجابه درو جماعتی په وخت کې دادا بسم الله الرحمن الرحیم یا واسع المغفرة اغفر لی. بسم الله الرحمن الرحیم یا واسع المغفرة اغفر لی. بسم الله الرحمن الرحیم یا واسع المغفرة اغفر لی. دا دعا ډیره مستجابه ده. زما دوستان چې आवाज اوري مسلمانان دا دعا یاد کې د روزماتي په وخت کې دا دعا د الله نه غواړي. الله تبارک و تعالی داسې بندګانان دي چې دا غي روزي قبول شي وي دا ای دعاګانې قبليږي. او په دغه دوران کې چې ته دا دعا غواړي چې بسم الله الرحمن الرحیم یا واسع المغفرة اغفر لی، اے مولا کریمه تو وسعت په مغفرت کیو کا اغفر لی ما د پاره چې ما د پاره بخن او بخشش وشي. دا الله رحم ډیر سیوا ده. او ماہ رمضان شریف بختور شپې ورځې روان دي. یو وظیفه دغه کوي او په عام وخت کې چې تا ته ټیم ملاویږي اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار کثرت سره په محبت سره او په مینې باندې دا دعا غواړي الله تبارک و تعالی خپل بندګانان د اور د جهنم نه آزادۍ او جنت ته داخلي. نو کوشش دا کوي چې د دې وظیفې مبارکې ورد زیاتو کې اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار. کم از کم هر مانځه پس یو سل کرتی وای. د ماسوتن په وخت کې 1100 کرتی وای چې څومره زیاتیږي نو ثواب او اجر به دوچند کیږي. الله تبارک و تعالی د ماہ رمضان شریف په خاطر زموږ د ټولو بند به روان کی او د چا چې روزي عبادتونه قبول شوي دي مولا کریم
د هغې د قبلېدو په خاطر د مولا زموږ هم دا روجې عبادتونه قبول او منظور کړي. اللهم صل علی محمد وبارک وسلم علیه.